رمضان المبارک بابرکت میاشت شروع ده د الله جل شانه د رحمتونو د برکتونو نزول په دې میاشت کې کیږي. د ټولو میاشتو خیرونه یو طرف ته او صرف د رمضان المبارک خیرونه او برکتونه بل طرف ته. علما فرمایي د دې مثال د ساس کې او د سمندر دی. رمضان المبارک ټول میاشت د برکتونو د رحمتونو په مثال د سمندر او د نوري میاشتې په مثال د قطرې. دومره الله پاک په دې میاشت کې د خپل برکتونو د رحمتونو نزول کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو حدیث فرمایلو د رمضان المبارک د فضیلت مبارک. نبی علیہ السلام فرمایلی لو يعلم العباد ما رمضان، کچری مخلوق خدا ته پته ولګي چې رمضان المبارک کې الله پاک کم رحمتونه او برکتونه نازلوي. لتمنت امتی ان تكون السنه كلها. نبی علیہ السلام فرمایي زما امت بخامخا تمنا وکي چې دا روزه دي ټول کالي. دومره د برکتونو میاشتا کده دې خیرونه خلقو ته معلوم شو د الله رسول فرمایي صلی الله علیه وسلم زما امت په دې تمنا وکي چې ټول کال دې روزي چې دا رحمتونه مونږ ته حاصلي. دې میاشت رمضان او علما فرمایي رمضان د رمز نه دی، ګرموالی ته ویل کیږي، ختموالی ته ویل کیږي. گویا چې دا میاش رالګي او ټول ګناهونه محو کوي او ختمي. په نور میاشتو کې چې ستانه کم ګناهونه شوي دي د رمضان المبارک په برکت سره دا میاش رالګي او هغه سوځي او ختمي. رمز سوځولو ته ویل کیږي. گویا چې دا میاش ټول ګناهونه د انسان نه ریږي او ختمي. دې ته رمضان ویل کیږي. او بیا علما فرمایي چې دا صوم لفظ دی، صوم په عربی کې ویل کیږي مطلق امساک، یعنی ځان د هر خبرې نه بندول رانغښتل. او په اصطلاح کې رمضان او صوم ویل کیږي. صوم دې ته ویل کیږي چې سړی د خوراک سکاک نه او انساني خواهشاتو نه د ورځې دا ځان بچو ساتي. د خوراک سکاک او انساني خواهشاتو نه ټول ورځ تر ماښامه پورې د سحر نه والا صبح صادق تر ماښامه پورې ځان بند وساتي. دې ته ویل کیږي صوم په اصطلاح کې. دا معنی علماء د دې ذکر کړي. بیا رمضان المبارک د دې مثال علماء ذکر کړي دي چې رمضان المبارک مثال د بختورتیا په وجه باندې او د الله سره د دې دومره قدر دی لکه علامه ابن جوزی رحمت الله علیه واقع ذکر کړي او مثال پیش کړي دي چې د رمضان المبارک او د نور میاشتو مثال په شان د یعقوب علیه السلام او د هغه د زامنو دی. د یعقوب علیه السلام 12 زامنو او یعقوب علیه السلام ته په دې 12 زامنو کې یوسف علیه السلام ډېر ګران. خو چې کله دا 12 زامن راولګېدل او د یوسف علیه السلام خلاف یو چال وچلو، د یوسف علیه السلام په برکت باندې یعقوب علیه السلام ټول بچی معاف کړل. لا تثریب علیکم اليوم، نن په تاسو باندې څه نشته. نو دقه رنګي د رمضان المبارک مثال دی چې د دې میاشتې په برکت باندې الله د ټولو میاشتو ګناهونه معاف کوي. او علما فرمایي دا رمضان المبارک د الله د طرف نه استازی دی. د الله د طرف نه استازی څوک چې راولګي په دنیا کې یو بادشاه خپل سفیر یو ملک ته ولېږي، هغه خلک د دې سفیر سره ډېر ښه رویه وساتي نو دا بادشاه ته خوشحاله چې دا سفیر راشي دې د دغه خلکو خواله باندې دا ډېر ښه خلک زما دا قدر وکړي. دقه رنګي دا رمضان المبارک د الله د طرف نه استاذ او سفیر راغلی موتا ته. څوک چې د دې قدر وکړي الله جل شانو دا خلق قدرمندي او د خپل رحمتونو نزول پکې.
لہذا د دې استازي موتا چې کوم دې قدر وکړو چې څومره زموږ استاسو لکي حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رمضان المبارک دا د ټولو میاشتو سردار میاشت ده سید الشهور شهر رمضان عبدالله ابن مسعود سے فرمایي د ټولو میاشتو سردار میاشت کومه ده رمضان المبارک او سید الایام الجمعه عبدالله ابن مسعود سے فرمایي د ټولو ورځو سردار جمعه مبارکه ده موتا د پاره دي دو مبارکې یو رمضان المبارک په میاشت کې موتا الله جل شانه راوړو او بل د رمضان المبارک اولنۍ جمعه باندې الله پاک موتا یو ذکر نو ګویا دو برکتونه نن جمع شي یو د رمضان المبارک او بل د جمعې مبارک ورځ زما عزتمندو د دې قدر وکړو ډېر خلک داسې وو چې په مخکې رمضان کې نو وو او په دې رمضان کې نشته د ډېرو خیرونو برکتونو نه هغوی محرومه شو ځکه علما فرمایي وایي دا زندگی دا نعمت وګڼئ نبی علیہ السلام حدیث ذکر کړی 15 سیزونه د 15 سیزونو د راتلونو نه مخکې غنیمت وګڼئ نبی علیہ السلام پکې یو دا ذکر کړی دی چې ګورئ ژوند د مرګ نه مخکې غنیمت وګڼه زما وروره دا د غنیمت سیز دی ځکه ډېر خیرونه داسې دي چې دا به د زندګۍ کې حاصلېږي خو چې کله مرګ رالی د دې خیرونو نه به ټولو نه به محرومه شي خو چې ژوند الله درکړی دی نو په دې کې د الله د رضا هغه زندگی تیره کا او دا د رمضان المبارک روجې پکې ونیسه ډېر خلک داسې دي ډېر خلک چې رمضان المبارک سره د هټا کټا ولې د وجې نه سره د صحتیابي د وجې نه هغه روجې خوري د ایمان دومره کمزوری او پستی طرف ته تللی دی چې دی چې کوم دی شپږ اته ګنټې 12 ګنټې روجې ته نیول ګرانې هلکه دا ایمان سطح دې اوچته کړه رمضان المبارک داسې د رحمتونو د برکتونو دې ته په الله باندې عزم وکړه ته چې په کومه ګناه کې اخته الله به دې د دغې نه د رمضان المبارک په برکت باندې ختم کړي